حمید مجید. عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین نارینو ته یو حکم ذکر کئی وی وعاشروهن بالمعروف. اے مومنانو اے نارینو بیبیانو سره کور کې ژوند تیروئ بالمعروف په ښه طریقې سره، او که چېرې تاسو بدې ګڼئ هغې لره نو شاید چې دا تاسو دپاره غوره او تاسو ته پته نه وي. خو وعاشروهن بالمعروف دی سره ژوند تیروئ په ښه طریقه باندې. بیبي د ژوند یو ملګری دی او د سړي چې د بیبي سره څومره ژوند تیریږي دا دنیا کې د چا سره هم نه تیریږي. سړی چې 50 سال عمر یا 60 کال عمر نشي د دې اندازه والی نو د دې اکثره حصہ هغه د بیبي سره تیری. ملګری سرم دومره نه تیریږي، پلار سرم دومره نه تیریږي، اکثره حصہ د ژوند چې دا هغه د بیبي سره تیریږي. ځکه د دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا کلها متاع، دا دنیا ټول سامان دی، د ژوند د تیرولو سامان دی. په هیڅ شیز پورې مړه مه کلکوئ، مه په کور پورې ډکړه کوئ، مه ګاډي پورې، نه په دیره پورې، نه بیبي پورې. بس الدنیا کلها متاع، ټوله دنیا چې دا سامان دی، د ژوند د تیرولو سامان دی. خو په ټولو سامانونو د دنیا کې بهترین سامان المرأة الصالحة چې چاته نیک بیبي میلو شي. دا د دنیا په بهترین سامانونو کې هغه المرأة الصالحة هغه نیک بیبي چې کله چاته میلو شي دته د دنیا بهترین سامان میلو شي، د دنیا بهترین او د سفر ملګری اوموند. ځکه قرآن کې رب العالمین فرمائی وعاشروهن بالمعروف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو ته تقریر کئی، صحابو ته وای پتاسو ټولو کې غوره کس تاسو ته اخیمه، تاسو ټولو کې غوره کس کم یو دی؟ صحابو ته وای پتاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه وي، او زه پتاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور کې یو سړي د بیبي سره مسله راغله. وی زما چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ووایم چې دی بیبي نه لږ ستړی یم، شکایت ورته کوم چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورله راغی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سکور کی بیبی سره لګیا دی، دواړو مسله شروع ده، خو بیبی په خبرو کې لګه تیزه ده. نه دا کس وی ماړه کې وی چې بھئی د مسلې وضاحت نه کوم، ما خو چې څه مسله راوړې وه هغه امیر المؤمنین تخپله باندې ده، نو زه د مسلې ذکر نه کوم. دیکھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روت دیسی صحابی دے چې پلار بروانو نو شیطان بلار پری خودوی عمر را روان دے رضی اللہ تعالی عنہ. چا دی لاس کی شراب گرزولے وی، چا دی شراب سکلے وی، چې دور د امیر المؤمنین د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیسی زلورتی اللہ ورکڑیو، او د بیبی خبری پہ اوچتی را روانی دی. چې بهر دروته نه دی کس ته وی څه مسله دی ده؟ وی حضرت ما مسله راوړې وه خو بس هغې مسله کې تاسو خپله مبتلا یې. ما وی چې ذکر یې نه کوم، نه وکړه حضرت داسې بیبي سره مې مسله راغلې وه نو چې ستاسو خبرې مې واورېدې نو د بیبي خبرې هم په تاسو تیزې راللې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ټیک ده، خو ما نه تپوس وکړه که نه دا بیبي ولې تیزی خبرې کولې، ما دا صبر ولې کوله که زه بیبي نه تپوس نشم کولی، خو زه تا ته وجه خیم
چې زه دې بیبي ته ولې څه نه وم؟ وی اوله خبره خو دا ده چې دا بیبي زما او د جهنم په منځ کې پرده ده. د دې بیبي په وجه مونږ د جهنم نه بچو. چې حلال بیبي سړي ته میلو شي خدای به د زنا نه بچ شي. که حلال بیبي نه وي خدای به بیا زنا کوي نو بیا به جهنم ته ځي. نو اوله خبره خدا د چې د بیبي زما او د جهنم په منځ کې پرده ده. د دې بیبي په وجه زه د جهنم نه بچم چې حلال بیبي مې ده. دویمه دا ده چې زه کله د کوره وځمه نو دا زما د مال حفاظت کوي. بله دا ده چې زه کله کور کې نیم دا زما د کور چوکیداری کوي. بله دا ده چې دا مال کپړي انځي. بله دا ده چې دا مال پیزار میزار هم صفا کوي. نو دی حقونو ته ګوره منه په دې وجه څه نه وامنه. هغه کس ورته وایي دا کارونه خو زما بیبي مالم کوي که نه، تا خو یوازې تاله نه کوي. نو چې ته په دې وجه صبر کوي نو زه به هم نور په دې وجه صبر کوم چې دا بیبي زما او د جهنم په منځ کې پرده ګرځېدلې. دا ماله د چوکیدار پوست ادا کوي، دا ماله د چمیار پوست ادا کوي، دا ماله د بچو حفاظت کوي، پرورش کوي، تربیت کوي. نو دا حقونه خدا زما بیبي هم دا کارونه کوي. نو چې ته بیبي ته څه نه وایې نو زه به هم بیبي ته څه نه وایم. د دواړو جهادو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل اے صحابو تاسو ته بیبیانو مبارکی وصیت کوما، نصیحت کوما، حکم درته کوما چې دا د ضلع ایسر نه پیدا دي، دا د ګسی پختۍ نه پیدا دي. پختۍ چې نو دا کږی نوې د دې د سیده کولو کوشش مکوئ. سیده به یې نه کوي خو ماته به یې کوي. او د ښځې ماتول چې دی هغه طلاق دی. نو بیا به طلاق ته معامله ځي. نو که بلکل یې سیده کوي نو پختۍ چې چجه چې خلک سیده کوي نو ماتیږي که نه. وی دا پیدا د ضلع ایسر نه دی. که سیده کوي نو ماتیږي او ماتېدل د ښځې چې دی هغه طلاق دی. بیا به طلاقو ته خبره رسي. او په ټوله دنیا کې چې څومره څیزونه روا دي، روا څیزونه چې په دنیا کې دي په هغې ټولو کې د الله په نس د ټولو نه مبغوض شی چې دی هغه طلاق دی. په غونډه دنیا کې ناخوښه څیز الله ته طلاق دی چې کله د بنده د خولې نه طلاق وځي. کومه بیبي چې بغیر د عذر شرعي نه خاوند ته وایي خو ماله طلاق راکه که نه، جو طلاق مې که که نه، جو پرېمې ده که نه، چې دا کومه بیبي دا وینا کوي بغیر د عذر شرعي نه خاوند ته بار بار وایي ماله طلاق راکه، په دې زنانه باندې د جنت بوی حرام دی. بوی به پې هم نه لګي چې دا د خاوند نه د طلاقو مطالبه کوي. طلاق رکوټی شیز دی. ابغض المباحات چې څومره شیزونه روا دي په هغې کې د ټولو نه مبغوض د الله په نس چې دی هغه طلاق دی. د طلاق نوم بم په ژبه باندې نه لې، لفظ بم نه وایي په ژبه باندې. نو د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی دې سره ګزاره کوئ، زه درته حکم کوم، زه درته نصیحت کوم. یو زنانه راله غږ یې وکړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کر چې نبی علیہ السلام غږ واورېدو نو غږ بالکل د بیبي عایشې رضی الله د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان. نبی علیہ السلام چې هغه غږ واورېد نو په جړا شو. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ولې جاړې؟ وی دا غږ بالکل د خدیجې په شان ته او ما چرته بیبي خدیجه منکر رااله خو وفات شوې ده، خو هسې هغه غږ د هغې په شانتي نو ما ته هغه را په یاد شوله، مې ګنې هغه راکره راننوتله. نو هغه اواز یې غږ د هغې په شانتي او خبرې د هغې په شانتي وي. نو ما ته بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها را یاده شول. ځکه مې وجړل، خپله ړومبۍ بیبي راته را یاده شول. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په دنیا کې پچام غیرت نه دی کړی، غیرت راته نه دی راغلی سیوا د بیبي خدیجې رضی الله تعالی چې د دې ذکر به نبی علیه السلام په مخه کو جو په ما کې به غیرت راته لګ چې ته ولې د دې ذکر په مخه کوې. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ورځ وایي ته دا بیبي خدیجه په مخه یادوې، مړه دا خو یوه بوډه یې ونه خو مشره ښځه وه که نه،
را یو بوډای وتی ولی بار بار ذکر کوي. نبی علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای عائشہ ته د قرآن حافظ ای، ته عالم ای، ته احادیث یاد دی، ته فقیه ای. بی بی خدیجہ نه حافظ و نه عالم و، خو بی بی عائشہ د ټولو نړومبې په ما باندې ایمان راوړ او زما سهاره ګرځېدلې وه او زما الواد د بی بی خدیجې نه شوی دی، ټول الواد مې د بی بی خدیجې نه. نو ما ته بی بی خدیجه ډېره مخې مخې ته کېږي. پخکړی به یې پوخ کو سالن، نو د بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها ملګرو له به یې تولې. بهر صورت قرآن کې حکم دی وعاشروهن بالمعروف، بیبیانو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه، ملګرو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه، ګاونډیانو سره ژوند تېروئ په ښه طریقه، معاملات د خلقو سره کوئ ډیر په ښه طریقه. د دواړو جهادو سردار فرمای دو صفتونه په مومن کې نشي جمع کېدی. یو بخل نه دی، شومتیا په مومن کې نه جمع کېږي. یو بد اخلاقی په مومن کې نه، چې مومن وی کامل دی به بد اخلاق نه یو دی به شوم نه. دا دو صفتونه مومن کې جمع کېدی نشي د دواړو